بسم الله الرحمن الرحیم. د شعبان په 15مه شپه باندې د شریعت ته طرفه نه د عبادت څخه خاص قسم، خاص طریقه او خاص تعداد متعین نه دی، بلکې دا عبادت د هر انسان د سهولت او د اسانتیا لپاره ده. که چاته په دا شپه کې تلاوت آسان وي نو هغه د تلاوت وکړي، او که چاته په دا شپه باندې نفلونه آسان وي هغه د نفلونه وکړي، او که چاته ذکر اذکار یا درود شریف یا دغسې توبه استغفار دا چاته آسان وي نو دا دی وکړي. نو په دې شپه باندې یو خاص عبادت متعین کول دا د شریعت حصه نه ده، بلکې چې کوم عبادت آسان وي په کار ده چې هغه عبادت مونږ تاسو وکړو. د شعبان د 15مې شپې په باره کې ډېر بې شمېره نظریاتي او عملی خرابیانې، بدعتونه او رسمونه ایجاد شوي دي چې د دې رسمو او د دې بدعاتو د شریعت سره هیڅ تعلق نشته. بعضې خلک په دې شپه کې عبادت کول دا ته د فرض او د واجبو درجه ورکوي، او د دې په مقابله کې فرایض او د واجباتو ادا کول او د ګناهونو پرېښودلو اهتمام نه کوي. او بعضې خلک دا ګڼي چې په دې شپه د عبادت کولو په وجه سره مونږ ټول مصائب، ټولې پریشانۍ او ټول تکلیفونه حل کیږي. د هغو دومره غلطه نظریه ده چې وایي چې مونږ ته آینده د نیکو اعمالو کولو ضرورت نشته او د ګناهونو د پرېښولو ضرورت هم نشته. دا وجه ده چې ډېر خلک دغه شپه رڼا کې د شپې خرافات کوي او بدعات کوي، او سحر د دینه منځونه هم قضا شوي دي، او که مونځ قضا نشي نو دې حد ته دی راورسیږي چې مونځ په جمع سره نه کوي، هغه په کور کې مونځ وکړي. او که بیا هم دی جمع ته ځان راورسوي نو د دې دغه مسائل وي چې د خوب د وجې نه د دې په مانځه باندې دومره زیات اثرات وي چې په مانځه کې د الله جل جلاله طرف ته د دې توجه نه وي او په مانځه کې د دې خشوع نه وي. او دا خبره هم ذهن کې وساتئ چې په دغه شپه کې عبادت کول د دې درجه صرف استحباب او مستحب ده. دې ته د فرض او د واجبو درجه ورکول او د دې په مقابله کې فرایض او واجب پرېښودل او د دې په ادایګي کې کوتاهي کول دا ډېره سخته غلط فهمي ده او ډېر سخت جهالت ده چې فرایض او واجبات پرېږدي او د دې په مقابله کې صرف په دغه شپه کې دا عبادت کوي چې مونږ ټول مصائب او ټول پریشانۍ دا صرف د دې شپې د وجې نه حل کیږي، حالانکه دا ډېر زیات جهالت او سخته ګمراهي ده. او دا خبره هم تاسو په ذهن کې کېنوئ چې قرآن کریم او احادیث مبارکه او عقل سلیم دا فیصله کړې ده چې دنیا او د آخرت مصائب او د مشکلاتو نه ځان بچاو کول او راحت او سکون سره د زندگی ترولو دپاره د الله جل جلاله په احکاماتو باندې عمل کول دي. الله پاک چې مونږ تاسو ته د کومو کارو حکم کړی ده هغه به مونږ کوو، او الله چې مونږ د کومو کارونه منې کړي یو مونږ د هغو کارونه به ځان بچ کوو. صرف د نفلي عباداتو نه مونږ مقصد نه حاصلېږي، بلکې فرایض او د واجباتو د ادایګي سره مونږ مقصد چې کوم دغه حاصلېږي. نو په دې شپه کې چې مونږ تاسې د بدعاتو نه او د داسې رسوماتو نه ځان وساتو، الله جل جلاله دې مونږ تاسو د داسې بدعاتو نه او د داسې رسوماتو نه په خپل حفاظت کې وساتي.